د بېنظیري د روپو نوې قسط په رکل نه شروع کیږي. د دې په اړه کې زیاتره کسان تاسو کوي چې دا نوې قسط په رکل نه شروع کیږي. کوم کسانو چې په اوله کې روپۍ راغستي، په اکتوبر نومبر کې کوم کسانو روپۍ راغستي، بار بار دا تاسو کوي چې دا نوې قسط په رکل نه شروع کیږي. او تاسو به زموږ ځړې ویډیوګانو هم کتلې چې پاغي کې موږ تاسو ته ویلي دي چې دا هر درې میاشتې پس چې دا روپۍ شروع کیږي. تاسو چې روپۍ راوخلې دا درې میاشتې پس چې دا روپۍ شروع کیږي، لکه اکتوبر نومبر دسمبر چې دا دغه جدا قسط دی. بیا د جنوري فروری مارچ دا چې دا جدا قسط دی. خو که تاسو وګورئ دا څو پیرې چې دا روپۍ شروع شي دا په مرحلو باندې شروع کیږي، په مرحلو شروع کیږي. نو پاغي کې وس چې دې ځل یو قسط چې دی هغه به وخوړل شي، ځکه چې اوس د فروری میاشتې الن سات چې دی لا نوې قسط نه شروع شي. د فروری میاشت ورکړي چې په دې کې به دا نوې قسط شروع کیږي. نور کله دا روپۍ چې دی دا په دسمبر په 23-24 تاریخ باندې چې دی پاغي باندې به شروع کېدل. لکه دسمبر اخر ته به دا روپۍ شروع شي وي. د جنوري فروری مارچ دا روپۍ چې دی دا به دې کې شروع شي، او په مارچ کې چې دی نو بل قسط به شروع کېدو. نو اوس دې چې دی دا جنوري هغه روپۍ چې دی دا لا نه دي شروع کړي، دوی چې په فروری کې به موږ شروع کوو. نو اوس ګورو چې په دې میاشت کې شروع کیږي کنه شروع. کم کسان چې دا تاسو کوي چې نوې قسط به رکل نه شروع کیږي، دا غوړه طرف چې دی هر ټایم تاریخ چې دی هغه چینج کیږي. د دې نه مخکې چې په جنوري کې به شروع کیږي، اوس چې په فروری کې د فروری میاشت چې دا شروع ده، اوس به دې کې ګورو چې دی شروع کوي کنه شروع کوي. او په منځ کې چې دی بوله یو قسط چې دی دا به ختمي، ځکه چې دا وسای دی جنوري وتري ده او فروری شروع شي ده. ورپسې چې دی په مارچ کې بیا نوې قسط چې دی به بل شروع کیږي. نو ډبل قسط چې دی دا خو تاسو له دې نشي درکولای. نو په دې کې به دا یو قسط چې دی دا په منځ کې زی. نو الان سات دا قسط لا نه شروع شي، د دې لاس تاریخ چې دی لا نه معلوم چې کله شروع شي. نو باغې باندې موږ بیا تاسو له ویډیو چې دا خبر راوړو. خو دا غیر لپاره زموږ فیسبوک پیج او یوټیوب چینل چې دی دا ځان سره یو ځای کوي.